السلام علیکم. نن چې دی زموږ دریم کلاس شروع کیږي د ګرافیک ډیزاینینګ په باره کې. نو نن چې دی موږ به د ګرافیک ډیزاینینګ یو بل اهم ټول شیپ ټول چې کوم دی په هغې باندې نن موږ لیکچر اخلو. نو زه ایډوب السټریټر طرف ته ما چې دی ایډوب السټریټر اوپن کو. ښه که چېرې تاسو وګورئ د سلیکشن ټول نه ښکته چې راشئ تاسو د ریکټینګولر ټایپس چېرته کم شکل ښکاري دا دی زموږ سره شیپ ټول. بل دا تاسو به د ټولو نه اهم خبره دا یاد ساتئ چې که چېرې تاسو هر یو ټول استعمالوئ نو د هغې نه لاندې چې په کم ځای کې چې تاسو ته دا ورکوټه ایرو غوندې نشان ښکاري د دې مطلب به دا وي چې په دې ټول کې دننه نور هم ډېر ټولز دي خو هغه موږ ته نه شو کېږي. نو که چېرې زه په دې باندې په دې شیپ ټول باندې رایټ کلیک وکړم نو تاسو ته اوس پته ولګي چې په دې کې دننه نور هم ټولز دي. نو تاسو به د دې خبرې ډېر زیات اهم ساتئ. دا د ټول نه اوله به تاسو چې څنګه یو شیپ کولاوهئ یا که هر قسمه ټول نو تاسو به دې ته خامخا سوچ کوئ چې دا ایرو نشان ته به تاسو خامخا سوچ کوئ چې دې کې دننه نور هم ټولز دي. نو زیات تر که زه چېرته یو ټول استعمالوم نو بیا به تاسو کنفیوز یئ چې یار دا ټولز خو زموږ سره نشته یا اخوا دېخوا که نه. نو د ټول نه اول به تاسو د ایرو نشان ته سوچ کوئ. نو په دې چې څنګه تاسو کلیک وکئ نو د هغې نه دا پته لګي چې په دې کې دننه نور هم ټولز شته دی. نو زه اخلم یو ریکټینګولر یو خو په دې کې زموږ سره ریکټینګولر چې دی کم دا شیپس دی او بل پکې راونډډ ریکټینګولر چې کم دی چې دی دا سایډونه چې دی دا چې لږ ګول دي. بل دی زموږ سره الیپس ټول پولیګان دا به تاسو بیا په خپله چې در سره نو تاسو به سټډي وکئ. بس پلیر ټول دی خو دا فی الحال زموږ نه په کارېږي. د دې زه ډېر زیات کم یوز دی چې کوم زیات تر دا یوز کېږي نه. نو زموږ سره په دې کې چې شیپ ټول چې کم دی زموږ سره بیسکس چې پکې کم دی نو هغه پایپ ټول دی. یو ریکټینګولر دی یو راونډډ ریکټینګولر دی بل الیپس ټول دی او بل پکې چې دی سټار ټول دی او بل چې دی پولیګان. موږ به ورته په میتس په لینګویج کې به ورته موږ پنځه سایډډ به چې موږ ورته پولیګان وایو. نو په دې کې زموږ سره دننه چې دی دا 5 شیپس دي. دا اصل کې 5 دي خو د دې نه چې موږ کم شیپس جوړولی شو په سوونو شیپس د دې نه موږ جوړولی شو. زه واپس بیرته کنټرول زیډ کوم. زه اخلم یو ریکټینګولر دا به تاسو ته اوس ښکاري. ما چې څنګه په ریکټینګولر باندې سنګل کلیک وکړو دا زما نه دلته اوس سایز غواړي ویت او هایټ زما نه غواړي چې ته څومره غواړې. مطلب که زه اوس دا ما ته وایي 235 پیټي نو که زه وکړم دا ما له دونه راښیي. که زه بیرته واپس کلیک وکړم او د دې ویټ لږ زه سیوا کوم دا دی سوري یار نو که چېرې ستاسو خیال یې زه واپس الم سلیکشن ټول د دې ویټ چې دی زموږ سره ډېر زیات سیوا شو. نو که چېرې تاسو د خپل سایز مطابق شیپ ټول جوړول غواړئ نو بس په دې باندې سنګل کلیک وکړئ او بس ماوس داسې ډرا کړئ چې تاسو څومره غواړئ تاسو هغومره کولی شئ. که چېرې تاسو غټ غواړئ نو په دې باندې به یو سنګل کلیک وکړئ دا ستاسو نه بیا دلته دا مخکې تاسو راځي نو تاسو نه سایز غواړي ته څومره سایز ریکټینګولر غواړئ الیپس ټول که هر قسمه څه ټولز وي نو هغه ستا نه دلته غواړي. زه دا کینسل کوم. د دې شیپ زه لږ کچوم یار. ما شیپ تباو کړی
د دې یوه کاپي اخلم زه. الټ مې اوس اوس کنټرول پلس ډي. دا چې ستاسو څومره کاپیانې په کار دي دا یو شارټ کټ دی، دا ځان سره خامخا یاد وساتئ. الټ چې کله زه د دې نه اوس ښکته کاپي اخلم که نه، نو الټ په کلیک کې بیا به الټ په اول نه پرېږدئ، اول به ماوس پرېږدئ ریلیز کې. چې کله دې ماوس ریلیز کړو د هغې نه پس به بیا الټ بټن پرېږدئ. ما ماوس پرېښوده، اوس مې الټ پرېښودو. اوس چې کنټرول ډي زه ښکته وم، دا چې زه څومره ماته ریکټینګولر په کار وي هغومره زه جوړولی شم. دغسې دې سایډ ته هم زه اخلم الټ، ماوس مې ریلیز کو، پرې مې ایښودو کنټرول ډي. دغسې د دې نه هم یو کاپي اخلم الټ، ماوس ریلیز اینډ کنټرول ډي. تاسو به وایئ چې دا اوس ولې سپیکه پیکه چیزونه جوړوئ، خو چې اول دا بیسیک زده کړو انشاءالله بیا به ډېر انټرسټډ چیزونه جوړو. دا اوس زموږ سره شیپ ټول، واپس کنټرول زیډ کوم اوس. ښه، بل ټول چې زموږ څه کم دی الیپس ټول دی. بس چې تاسو په یو ټول پوه شئ نور ټول دغه یو سیم څیز دی، خو بس شکلونه یې بدل دي. الیپس ټول او ریکټینګولر نور دغه یو څیز دی. او دا خو چې بس تاسو څومره سایز والا شیپس ډرا کول غواړئ نو هغه بیا یو کلیک مه کوئ، بیا بس ډایرکټ ماوس راکاږئ نو تاسو ته به بیا سایز بیرته نه راځي. ستاسو مطابق چې بیا مینول څومره سایز تاسو ته پکار وي نو هغه عمره به بیا تاسو ته پکار وي. او که چېرې تاسو نه وایئ چې مونږ اټومیټک سایز چې مونږ له څومره پکار دی نو بیا یو رایټ کلیک کوئ نو تاسو ته به بیا فرنټ ته دغه پیج راځي نو هغې مطابق به تاسو بیا چې دی نو هر قسمه ټول شیپ ټول نه هر قسمه وي تاسو به دا خپل مطابق بیا کولی شئ. دا و زموږ سره شیپ ټول او امید ساتم چې ټول به بیخه پوره پوه شوي انشاءالله. او که څه کوېسچن هم د دې باره کې یا څه بل څه نو وټساپ نمبر هم ما ورکړی دی، او که وټساپ نشئ کولی نو کمنټس کې هم لاندې ویلی شئ. انشاءالله زه برته کوشش به کوم چې په کمنټس کې درته جواب در کوم، او که په کمنټس کې نه نو انشاءالله داسې برته هم تاسو ته د کوېسچن انسر میلاویږي. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به بیا د اډوب السټریټر بل ټولز ډیفاین کوو نو د هغې پورې کرته لږ ویټ وشو چې آی ایم سوري یار زه لږ بیزي یم په دې ورځو کې. نو کوشش به کوم انشاءالله چې تاسو ته بله ویډیو درته هم تیاره کوم، خپل کوشش به کوم انشاءالله، خو لږ مصروفیت سیوا شوي دی نو ګورو به که نه. نو د دې پورې تاسو خپل پریکټس ورڅخه ښه پوره وکئ. تھینک یو سو مچ یار.